افسوس افسوس ارمان ارمان دی یخه یخني ده وره وریږي ډېر شیخ موسم دی یخاو دی او په دې موسم کې دوستانو د تیرانه زمونږه زنانه د تیرانه زمونږه ماشومان د تیرانه زمونږه بوډاګان د تیرانه زمونږه ځوانان په ګاډو کې را روان شوي دي او هغوی لاندې پېښور ته ځان را رسوي ځکه چې په تیرا کې اپریشن کیږي او دا له دونه سختو مشکلاتو سره مخامخ دي که نه چې دا د پېښور او د تیرا لاره تقریبا 3 غنټې جوړیږي او دوی به په سري رښتو غنټو کې دلته را رسي په لاره کې ورته د ټرافیک نظام هم خراب دی ګاډي یو بل سره نښتي دي د ټرافیک هم څه خاص تنظام نشته ماته ګوډې لارې دي د هغې نه علاوه د بره نه چې دا کومه سخته یخني ده دغه ته هم تاسو وګورئ نو والله چې دا زړه م درد کوي په دغه کسانو باندې چې دا به اوس په څونه وخت کې به دوی پېښور ته رارسي بیا په پېښور کې به دوی څه کوي چا سره به دیره کېږي چا سره به پیسې وي چا سره به پیسې نه وي د چا خپل خپلوان به وي د چا خپل خپلوان به نه وي او حکومت په چا له سهولتونه ورکوي چا له به سهولتونه نه ورکوي نو زړه مې په ډېر زیات خفه دی د خپل د تیرا په خلکو باندې یقینا چې د خپلې خاورې لپاره قرباني ورکوي ځکه چې د تیرا دغه علاقه چې کومه ده دا خو به د ترهګرو نه صفا کول غواړي په هره طریقه به صفا کول غواړي خو لویه قرباني د تیرا خلکو یو ځل بیا ورکړه او موږ دا وایو چې د تیرا خلکو چې کومه قرباني ورکړه نو د دې په مقابله کې بیا د تیرا خلکو سره یو په 10 باندې ښېګړه پکار ده یو په 20 باندې ښېګړه پکار ده اوس هم هغوی له سهولیات ورکول پکار دي چې ډیپټي کمشنر د دغه ځای ضلع خیبر پکار دی چې ډسټرک پولیس افیسر چې کوم دی هغوی دواړه وي په دغه کارونو کې پاتې راغلي دي چې ګاډي نښتې دي او بس موږ یې نشو روغ کوو څه چل وکړو نو پکار دی چې د صوبایي حکومت ټوله مشینري فعال شي او په هر طریقه باندې دغه ځای نه دا ګاډي را روان کړي شي او دا پېښور ته راورسولی شي او د دوی لپاره بیا د څښاک بندوبست وشي د خوراک بندوبست وشي د څښاک بندوبست وشي د اوسېدو بندوبست وشي او چې څونه د صوبایي حکومت دا وسه کېږي بلکې د وس نه هم زیاته ځکه چې دا دغه ځای خو زموږ میلمانه شو وفاقي حکومت هم پکې خپل کردار ادا کړي ان جي اوګانې هم پکې خپل کردار ادا کړي کوم چې غیر سرکاري تنظیمونه دي هغوی هم پکې خپل کردار ادا کړي دا زموږ میلمانه دي دا راکوشوي دي 2 میاشتې بدلتی 3 میاشتې بدلتی پکار دي چې حکومت ولا ماهانه برابر وظیفه ورکوي راشن ولا ورکوي د دوی د ماشومانو خیال دی وساتي ماشومان ناجوړه کېدی شي پکار دي چې په هسپتال کې ودا د پېښور هسپتالونو کې دوی ته پکار دي چې سپیشل ټریټمنټ ورکړي شي او د دې نه علاوه دوی ډېر خیال ساتل پکار دي بیا د دې نه پس چې ان شاء الله تعالی دوی علاقه صفا شي نو ډېر په عزت او احترام دوی هلته رسول پکار دي که دوی هلته کور روان شوي که جومات روان شوي که لارې روانه شوي هغه وله جوړول پکار دي د مخکې نه او نقد پیسې مولا ورکول پکار دي ځکه چې ژوند به پس باندې کوي بیا دویم فیز شروع کول پکار دي ډېر په تیزۍ سره چې دغه ځای کې انفراسترکچر جوړ شي دغه ځای کې روډونه جوړ شي دغه ځای کې بلډینګونه جوړ شي دغه ځای کې عدالتونه جوړ شي دغه ځای کې تاڼۍ جوړ شي دغه ځای کې د روزګار مواقع را پیدا شي دغه ځای کې هسپتالونه جوړ شي دغه ځای کې سکولونه جوړ شي دغه ځای کې کالجونه جوړ شي چې دغه علاقه بیا د ترهګرو لاس ته ورنشي نو دا ډېره ضروري خبره ده خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې زمونږ سهیل افریدی چې په خپله د دغه ضلع خیبر اوسېدونکی دی او تیرا په ضلع خیبر کې راځي هغه په کراچۍ کې لګیا را جلسې کوي نو سړي له جړه په دغه باندې ورشي چې تا د خپل کلي خلک پرېښودله او ته لاړې په کراچۍ کې جلسې کوې نو دا ته د خلکو له څه پیغام ورکوې د دغه ځای خلک به څه وایي چې ته زمونږ وزیر اعلی وې زمونږ د ضلعې اوسېدونکی یې او په موږ باندې دونه سخته وخته ده چې له دې نه سخت وخت خو بل نشي کېدی او ته تلې ته په کراچۍ کې جلسې کوې نو لږ هغه احساسات هغه اخلاقیات هغه څیزونه خو لږ هم مخې ته کېنول پکار دي ستاسو څه خیال دی چې لکه د پنجاب په یو صوبه کې به یا په یو علاقه کې به داسې واقعي او د پنجاب وزیر اعلی به چېرته ګرځي په کراچۍ کې به جلسې کوي یا په کوټه کې به جلسې کوي
یا د سند وزیر اعلی به دا کار وکړي یا د بلوچستان وزیر اعلی به دا کار وکړي. نو موږ سهیل افریدي ته دا وایو چې دا صرف ستا په صوبه کې نه بلکې ستا په ضلع کې دا لوبه روانه ده. ستا خلک دي د تیره اوسېدونکي دي، سخته پرې راغلې ده او ته په کراچۍ کې ناستې جلسې کې. نو یقینا چې تنقید خو به د باندې کېږي او موږ یې باندې د اصلاح لپاره تنقید کوو چې خپلو خلکو له توجه ورکړه. دا ستا خپل خلک دي، د انغري خلک دي، پردي خلک هم نه دي او تا دوی سره داسې لوبه وکړه. نو یقینا چې سړی خفه شي. اوس موږ وایو چې هر صوبایي حکومت، وفاقي حکومت، فوج، غیر سرکاري تنظیمونه دا ټول خلک ته رافعال شي، دا ټول خلک ته راجمدي شي او راویښتي شي او د دغې خلکو سره د هر قسمه مرسته وکړي، هر قسمه مرسته د ورسره وکړي چې هغوی دا کومه سخته چې په هغوی باندې تېرېږي چې کم از کم هغوی دا دونه خو هغوی محسوس کړي چې یاره زموږ څوک شته، څوک هم تپوس کوي او زه څه نه څه نرمه به راباندې راشي.